وایي د ټولو نه سختترین ټایم کله چې مور، پلار، لور، خور، رور یا ښځه په هسپتال کې پرته وي او د علاج دپاره درسره پیسې نه وي، د ټولو نه سختترین ټایم دی. دغسې زموږ سره په واټ کې یو پیشنټ بل راغلی دی، هغه تېر شوی چې هغه بیا وفات شو ځکه چې پیسې په ټایم باندې راغونډې نه شوې. وروسته راغونډې شو خو هغه وفات شوی و، دوايانو دپاره ورسره پیسې. داسې زموږ سره یو فیمیل دی، یو جینۍ ده او هغه په بیډ باندې پرته ده، بلکل بېیارو مددګار. کمسخر چې ورسره دی په خپله په پښو باندې شل دی. ما لږ ډېر مدد زما نه څونه کېدو نو ما ورسره وکړو او مور یې ورسره ده صرف ډېر زیات بېوسه و. ما ورته کتل نو ما ویل د دې به څه کېږي یار. ټسټونو دپاره چې څونه زما نه کېده ما ورله پیسې ورکړې. اوس د دوايانو دپاره ټینزو وغیره د دې دوايانو دپاره ورسره په 1 روپۍ نشته، زموږ سره په خپله باندې نه پوره کېدی. زه هله ویډیو کوم چې کله لاست سټیج شي، کله زموږ نه ونه شي نو زه کیس تاسو مخې ته راوړم. او دا یو قسم د ویډیو چې دا معجزانه وګڼئ چې الله پاک تاسو ته راوړاندې کړه. که تاسو مدد فاینانشل نشئ کولی دا ویډیو د خپلو دوستانو سره شریک کړئ. څوک نه څوک به وي د مدد کولو. نو انشاءالله که څوک هم داسې د دې خوراکۍ سره ودرېده غواړي په دې مشکل ټایم کې، صرف دوايانې پاتې شوې، ټسټونه چې څومره روپۍ وي هغه والا ما ورکړې. ټسټونه مې انشاءالله سبا بله ورځ ته راشي او سبا بیا زه هاسپټل ته ځم، بیا بې خواله ځم. نو که څوک ورسره هم مدد کول غواړي، صرف دوايانې صرف پاتې شوې او زه غواړم چې زر ته ځکه ځوانه جانه جینۍ ده او بلکل بېوسه ده. نو که څوک ورسره مدد کول غواړي ما سره ډایرکټ رابطه وکړئ او انشاءالله زموږ چې کم کیس سالو کوو نو هغه باقاعده په خپل پیجونو هم شیر کوو. زه مخ ته چا د راوستو کوشش نه کوم، زه نه غواړم ځکه مشکل ټایم په هر چا راتلی شي. نو زه نه غواړم چې انسان دونه بېوسه شي بیا ولې موږ په میډیا باندې مخ وشیر کړو یو شی بل شی. نو زه کوشش زما دی چې مخې را نه شي. نو که څوک ورسره مدد کول غواړي نو انشاءالله ښه پروف سره کم دوايانو پرایس هر نومونه شي چې هغه موږ هم باقاعده شیر کولو هم کوشش کوو. دعاګانو کې یاد ساتئ، دا ویډیو لازمي شریک کړئ، دعاګانو کې یاد ساتئ. الله پاک